أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر 148 149 او 150 دے. دی آیات مقصد سے دے نو تفسیر ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کی دا هر مذہب والو د پاره یو قبله ده. په دنیا کې چې څومره مذاهب دي نو دا هر مذهب د پاره یو قبله ده، لیکن حق قبله او صحیح قبله چې دی نو هغه د مسلمانانو ده. او تفسیر ابن کثیر د ابو العالیہ قول نقل کړی دی چې د یهود هم قبله ده، د عیسایانو هم قبله ده، او استاسو مسلمانانو هم قبله ده، لیکن هدایت والا قبله چې ده نو هغه د مسلمانانو ده. چې په کومه کې هدایت ده نو هغه د مسلمانانو قبله ده چې خانه کعبه ده. او مجاهد ابن جبر چې د عبد الله ابن عباس شاګرد دی دا قول تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی چې هر هغه قوم چې هغه قبله خانه کعبه مني نو دا خلق نه دی، دا نیکو طرف ته سبقت کوونکي دي، نیکو طرف ته سبقت کوي. او چې چا خانه کعبه خپل قبله ومنه ودله نو الله به ول دې اجر چې دینو ورکی. نو په دې آیات کې دا مقصد دا بیانېږي چې د هر قوم د پاره یو قبله ده، نو مسلمانانو ستاسو قبله خانه کعبه شو نو دې ته سبقت وکړي، دې ته وړاندې شي. لکه څنګه چې دا نور قومونو نور مذهبونو والا خپل قبله ته چې دنه وړاندې کی دي سي تاسو چې دنه دې ته وړاندې شي. ولکل وجهه او د پاره د هر چا یو طرف ته دسی وای ولکل قوم د پاره د هر یو قوم، ولکل شخص د پاره د هر یو سړی، ولکل امه د هر یو ډلې د پاره د هر یو امت د پاره چې هغه یو طرف ته قبلتن چې یو قبله ده د هغوی د پاره هو مولیها چې هغې ته مخ اړونکي دي. نو د یهودو بیت المقدس ته د هغې د بیت المقدس یو طرف ته ده، او د عیسایانو د بیت المقدس شرقي طرف ته ده، او د مسلمانانو چې دی نو هغه کعبه ده. او څوک په دې کې دلیل تابعداري کوي، څوک په دلیل پسې روان دي، او څوک په خواهش پسې روان دي. نو د مسلمانانو چې کومه قبله ده خانه کعبه چې دی هغې ته مخ کوي نو دا په دلیل پسې روان دي، دا الله حکم دی دا چې دغې طرف ته مخ کوي. او نور څومره قومونه او ملتونه او مذاهب چې دي یهودیت ته او که نصرانیت ته نو هغوی په خواهشاتو پسې روان دي. الله ورته نه دی ویلي، ځان نه چې دی نو جوړه کړله.
یو دا معنی ده. بل معنی دام ده د دې آیات ولکل وجهتن، او د پاره د هر سړی د هر امت او د هر ډلې وجهتن یو طریقه ده، یو مسلک ده. د چا طریقه قرآن ده، د چا طریقه چې دنو جماعت ده، د چا طریقه چې دنو سنت ده، او د چا طریقه به چې دنو مندري، د چا طریقه به چرچی، د چا طریقه به چې دنو هغه بدعتي. هو مولیها چې هغې ته توجه کوونکی دی، هغې ته څه کوي؟ توجه کوي. نو د مسلمانانو قبله څه ده؟ خانه کعبه ده، هغې ته توجه کوي، هغې ته مخ کوي. او دغه شان دغه حدیث کې راځي چې کل الناس یغدو فبایه النفس فموتقها او موبقها. وای هر سړی چې سبا کوي که نه د خپل نفس خرڅوي، هر سړی چې سبا کوي یا د خپل نفس چې دی نو دا ازادوي او یا دا چې دی نو هلاک کوي. سهار خلک راپاسي، څوک جومات ته را رواني، څوک چې دی نو مندر ته رواني، څوک چرچ ته رواني، څوک چې دی نو بازار تجارت ته رواني. نو څوک خپل نفس خرڅوي، څوک ازادوي او څوک چې دی نو هلاک کوي. چې جومات ته رالی بندګیري د الله وکړه، دا نفس دی چې دی نو آزاد کو. او چې و بل طریقه باندې لاړې جو خپل نفس دی چې دی نو هغه دی هلاک کو. نو او د سهار د مانځه په ټیم کې د الله ر کوسی هر څه خوشي پراته ای، څوک په دې لارو کې نه یو. او چې و بجې کېږي، و بجې اته بجې کېږي، د الله ر کوسی چې ډک رواني، مخلوق زګې پکې نه یو. او چې کم ټیم د الله د بندګۍ دی، د عبادت دی، په هغه ټیم کې چې دی نو هر څه خوشي پراته. نو هسې سوچ پکاره چې دنیا طرف ته د خلکو منډه ډېره ده که الله طرف ته ده. خځې نو پس تبقوا الخیرات، نو مخکېوالی وکئ، وړاندې شئ نیکو ته. د دې څه مقصد دی؟ چې تاسو وړاندې شئ نیکو ته د یو بل نه. تفسیر قرطبي وایي کعبې طرف ته منځ وکئ په سنت طریقې باندې، کعبې طرف ته منځ وکئ په سنت طریقې باندې، دا وړاندې کېدل دي قبلې ته او نیکو طرف ته. او بیا پسې امام قرطبي دلته دام ویلي چې منځ وکئ په اول اوقاتو کې په جلتۍ سره، یعنی په منځ وکئ په اول اوقاتو کې، په دې کې جلتی کوئ چې د منځ دا ټیم د نه چې دی نو لیټ نه شي. منځ په اول وخت کې چې دی نو غوره دی، د ماسوتن نمانځ نه علاوه او د ماسپښینو. ماسوتن چې لیټ کې پای کې لیټوالی راولي نو دا غوره دی، او په اوړي کې چې ماسپښین منځ لیټ کې دا غوره دی، او په جمعې کې چې دی نو د وخت پکې. نو منځ په اول وخت کې کول دا نیکو ته وړاندې کېدل دي او دا غوره کار دی. او یو سړی چې دی نو نیکۍ ته وړاندې کېږي، مخکې کېږي، او یو سړی دی چې هغه صرف نیکۍ کوي، نیکي کوي. په دې کې فرق دی که نه؟ یو سړی جومات ته وختي راځي، وختي جومات ته راځي، په اول صف کې ودرېږي، ښی طرف ته ودرېږي، مونځ په خشوع خضوع سره کوي. نو دا څه دی؟ نیکۍ ته وړاندې کېدل دي، نیکۍ ته نور نه مخکې کېدل دي. یو سړی راځي د مانځه په ټیم کې که رکات شوی او که نه و شوی، بس مونځ وکړي، نه پکې خشوع خضوع وي، بس چې دی نو په ور باندې بیا په دروازه وتی. نو یو وړاندې شو نیکو ته او بل صرف نیکي وکړه ده. او تفسیر قرطبي دام ویلی دی، یو روایت را نقل کړی دی چې په اول وخت کې منځ کول د الله رضا ده، په منځ کې منځ کول د الله تعالی رحمت ده، او په آخري ټیم کې
منځ کول چې دی نو دا عفو ده، معافي ده. نو بیا یو سړی دی چې د هغې ابوبکر نوم دی، تابعینو کې دی. هغې ویل دی چې د الله تعالی د عفو نه مونږ ته غوره چې دی نو د الله رضا ده. ځکه د الله تعالی رضا چې دی نو دا د محسنینو دپاره وي، د نیکانو خلکو دپاره وي، او د الله تعالی عفو چې دی نو دا د خطاکارو دپاره یو. خطاکارو ته څه کېږي؟ معافي کېږي او عفو کېږي. او مونږ د الله تعالی رضا چې دی نو هغه خوښوو. د الله تعالی رضا په دې کې ده چې مونځ په اول وخت کې چې دی نو وشي. نو دا نیکو ته سره سبقت دی او مخکېوالی دی. نو په دې کې د یو بل نه مخکېوالی پکار دی. یو نیکو ته مخکېوالی دام دی چې یو سړی درس ته کینی او په مخه کینی او په توجه سره کینی د قرآن ته، او یو سړی به چې کله به راځي او کله به نه راځي، که کېناستو که کې نه ناستو. نو په دې دواړو کې فرق دی که نه؟ تفسیر قرطبي دا هم ویلي، دا حدیث هم نقل کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې څوک وختي راشي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د هغه داسې دی چې وختي څوک راغی، چې څوک جمعات ته وختي راځي د هغې ثواب ډېر کېږي، که هغه د جمعې په ورځ او که عام ورځو کې. او د جمعې په ورځ کې بیا نبی علیہ السلام خاص ویل دي چې څوک اول وختي راغی دا داسې دی لکه اوښ چې قرباني کړی د الله لپاره. اوښ به په 100 روپۍ کېږي، 3-4 لکه خو باندې به کېږي که نه؟ ځکه چې غوا چې دی نو تقریبا 1.5 لک روپو پورې دغه کېږي. نو دومره پیسې چې یا تا ورکړلې یا دې چې دی نو اوښ قرباني کړی. بل چې دی نو هغه راغی ورپسې دویم، نو هغه داسې دی لکه غوایي چې قرباني کړي. بل چې پسې راغی هغه داسې دی لکه چیلی او ګډ دا یې قرباني کړی. بل چې پسې راغی هغه داسې دی لکه چرګې چې قرباني کړي. بل پکې چې دی نو داسې دی لکه انډې چې د الله په لار کې ورکړي. او کله چې امام خطبې ته ودرېږي نو فرشتې چې کوم راغلي د جومات په دروازه کې ولاړې خپل رجسټري بندي کړي. د دې نوم پکې بیا رانغی چې څوک په دغه ټایم کې راشي، هغو بیا خطبې ته غوږ کېږي. نو یو وخت راغلی د جمعې په ورځ او یو د منځ ودرېږي په هغه ټایم کې راغی. دا وختي چې څوک راغلی د دې نیکو ته سبقت کړی دی که نه؟ نیکو ته مخکېوالی کړی دی. نو نیکو طرف ته چې دی نو مخکېوالی پکار دی. ښه فاستبقوا الخیرات دا مطلب دی. خیرات نیکو ته ویلی کېږي. ښه او په پښتو کې ته خیرات هغې ته وی چې هغه خلک وریجې باندې کړي او بیا یې تقسیم کړي. دا مطلب یې نه چې په خیراتونو پسې ګرځئ چې خیراتونو ته چې دی نو مخکې شئ. دا مطلب یې نه دی. دا ځینې خلک نه دی دا په قرآن کې د ځان داسې تحریف کوي. لکه مخکې به چا دا ویله چې هلکه یو سړی و د هغې سپین یخته و په دې ګیرې کې، نو هغې به ایستله. نو دا به ویله چې هلکه ونسني علیک الخیر، په نوس یې چې وکا کړي نو په دې کې خیر دی ویو. نو دا تحریف دی، دا د یهودیانو کار دی. ښه دا چل به نه کوي. وره یو شر یو خیر که نه؟ خیر وی نیکو ته او شر وی بدو ته. مؤمن مسلمان به نیکو ته د خیر کارونو ته چې دی نو سبقت به کوي، مخکېوالی به کوي نیکو طرف ته. نو جومات ته وختي راتلل پکاري، دا نیکو ته سبقت دی. چې څوک وروستو کېږي هغه صرف نیکي کوي. او الله امر کړی دی، حکم یې کړی چې فاستبقوا الخیرات، په نیکو کې وړاندې شئ، مخکېوالی وکئ د یو بل نه. او تفسیر جلالین وی بادروا بالطاعه، بادروا الی الطاعات، جلتی وکئ د الله تعالی طاعت طرف ته، د الله تعالی عبادت ته، د الله بندګۍ ته، اطاعت طرف ته، دې ته جلتی وکئ. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، چرته چې یی تاسو نو رابولي تاسو الله تعالی جمیعا ټول. اکثر مفسرین وایي چې د دین مراد قیامت ده.
نو دا مطلب هم دی چې څنګه الله تعالی تاسو په دې کعبه باندې راجمع کړی یو نو دغه شان به الله تعالی تاسو په قیامت کې راجمع کی راجمع وکي دلته سوال پیدا کیږي چې الله ته په موږ باندې ولې دا نیکی کیسه چل شوی تم ته ولې وای چې نیکی وکيو دا سوال له نو داغي جواب دا دی چې تاسو به الله ته پیش کېږئ الله به تاسو ځان ته پیش کيو حساب به در سره کيو نو چې چا څومره ډېر خیرات را جمع کړي ډېرې نیکۍ را جمع کړي نو الله به ترې راضي شي او جنت به ورله ورکړي یو نیکی کول دی یو نیکی محفوظ ساتل دی ګوره ښه په دې دواړو کې فرق دی یو سړی به نیکی کوي خو نیکی به دې بیا ضایع کېږي بیا به داسې کارونه وکړي داسې خبرې به وکړي لکه اوس غیبت نه دی غیبت او چغلي دغه حسد دا د نیکۍ داسې سیزي لکه اور چې څنګه لرګي سیزي ګوره دومره خطرناک شی دی نو چې ما او تا نیکي کړي او هغه مونږ محفوظه قیامت ته وینسو نو دا غټ تاوان او غټه خساره ده که نه دا نیکي به ځان سره قیامت ته محفوظ وړې ګوره بیا پسې داسې کارونه مه کوو چې دا نیکي نه هلته ضایع شي حسد ولي کې ته د الله تعالی په تقسیم باندې ولې ناراضه یې حسد مه کوه د بل مسلمان خیر لټوه د بل مسلمان غیبت مه کوه د بل مسلمان په منځ کې شیطانې مه کوه دا وړل راوړل چغلي دام چې دی نو مه کوه مسلمان ته ضرر او تکلیف مه رسوه په دې باندې د انسان اعمال چې دی نو بربادېږي ګوره د دې نه به سړی ځان ساتي نو نیکي کول او نیکي د ځان سره قیامت ته روغ رمټه چې دی نو وړلو هسې نه چې بیا سړی هلته لاړ شي او اسم ورسره نه وي ورسره صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به خلک دومره غټ غټ اعمال راوړي لکه د تهامې د غرونو په شان تهامه په دې عربو کې هغې علاقې ته وایي چې د هغې غرونه چې دی نو غټ غټ دي لکه ابها علاقه نه ده هلته غټ غټ غرونه دي او بل نبی علیہ السلام د نجد علاقې مثال ورکوي یو د تهامې یو د نجد د جوړې علاقې ته وایي تهامه هغې ته وایي چې هغه غټ غټ غرونه دي پکې وایي دومره اعمال به د قیامت په ورځ راوړي صحابو تپوس وکړي د الله رسول دا څوک دي چې دومره غټ اعمال به راوړي نبی علیہ السلام وویل وایي دا ستاسو په شان ته کې خلق دی ستاسو په شان روجې نیسي منځونه کوي حجونه کوي عمرې کوي صدقې ورکوي خو د دیو د اعمال نه دي د قیامت په ورځ به دوړه شي هباء منصوره به شي لکه دوړه راوالي خاوري په دې لاس کې کېدي او پوکې ورته وکړي داسې به دا غټ غټ اعمال نه دي دا به والوځي صحابه وایي ای د الله رسوله مونږ ته وښایه چې مونږ له دې نه ځان وساتو نو وایي دا ستاسو په شان خلک دی منځونه روجې هر څه کوي خو چې دا خلک چې کله ځان نه شي ځان نه زیاته شي نو بیا د الله تعالی حدود نه دي هغه ماته یو بیا حرامو په حرامو کې چې دی نو ځان استعمالوي د حرامو نه په ځان نه ځای کې چې دی نو ځان نه ساتي بیا د خلکو مخې ته خو ټیک ټاکي برابري خو چې کله تنهایي ته شي نو بیا د الله حدود چې دی نو ماته یو لکه د دې داسې مثال دی لکه موبایل چې خلک د خلکو مخ کې ګوري نو صحیح شي نه پې ګوري او چې بیا ځان نه شي نو بیا په موبایل کې داسې شي نه ګوري چې هغه حرامي بیا هغه شي نه ګوري چې الله تعالی حرام کړي نو د دې سړي اعمال به د قیامت په ورځ باندې الوظیخه هیڅ حیثیت به نه یو نو نیکو ته سبقت کول پکار دي او نیکی محفوظ ساتل پکار یې سړی د قیامت ته ځان سره ویسي نو اوس بل سوال پیدا کېږي چې دا انسانان مړه شي او هډوکې چې دی نو ریزه ریزه شي او خاورې شي دا بیا څنګه چې دی نو روغېږي د هغې جواب دا ده چې ان الله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر شي باندې قادر دی تاسو به چې دی نو خپل مخې ته راجمع کړي خپل ځان ته هم چې دی نو ودرېو ومن حیث خرجت او د کم ځای نه چې وځې ته
فولي وجهك شطر المسجد الحرام نو وګرځو مخپل په طرف د مسجد الحرام. چې کله په سفر کې نو اوسه پوری دا مسلې خو چې بیان شوې دا خو د حاضر بیان شوې چې ته په کور کې په مدینه کې نو مخ به چې دی نو خانه کعبې ته چې دی نو ګرځې. اوس چې ته د مدینې نه وځې او په سفر کې نو که په هر ځای کې نو مخ به کم طرف ته تاوې خانه کعبې ته مسجد الحرام ته کعبې ته به مخ ګرځې ښه په سفر کې. وانه للحق او یقینا دا قبله حق ده من ربک د طرفه د رب ستانه. وما الله نه دی الله پاک بغافل ناخبره اما دعا کارون تعملون چې تاسو یې کوئ. یعنی تاسو د الله تعالی په حکم باندې عمل کوئ نو الله تعالی دینه غافل نه دی. ګوره الله تعالی به تاسو له دې اجر درکړي. تاسو د خانه کعبې ته قبله ته مخ کوئ نو دا اجر به تاسو له الله تعالی درکړي. الله تعالی دینه غافل نه دی. ومن حيث خرجت او د کم ځای نه چې وځې ته فولي وجهك شطر المسجد الحرام نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد الحرام. په دې کې اوس د کعبې علت بیانېږي چې کعبې ته ځکه مخ کوي چې د خلکو حجت چې دی نو هغه ختم شي، حجت د خلکو ختم شي. او دویم پکې دا ذکر کېږي چې پورووالی د نعمت زه په تاسو باندې وکړم. پورووالی د نعمت یو دا و چې پیغمبر مې در ولېږلو. دویم پورووالی د نعمت دا دی چې غوره قبله مې چې دی نو هغه ستاسو دپاره وګرځوله. ومن حیث خرجت او د کم ځای نه چې وځې ته للسفر د سفر دپاره نو فولي نو وګرځوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام اپیستولات په مانځه کې په مانځه کې وایي ګورئ ښه هسې که مخ کو که مخ دې نه کو په مانځه کې به خامخا مخ کې ځکه په مانځه کې مخ کول قبلې ده ناپرز دي. ګورئ مانځه پرز خو تاسو ته معلوم دي که نه یو پکې پرز دا دی چې قبلې ته و مخ کې قبلې ته مخ نه کو نو بیا دې مونځ نه کېږي. او یو سړی دی نو هغه په سفر کې لاړو قبله پې ګډه وډه شوله نه ده ورته معلوم بیا به څه کوي په غالب ګمان باندې به فیصله کوي چې غالب ګمان یې دا و چې هلکه دې طرف ته به یي جو بس چې مونځ یې هر طرف ته وکړو مونځ یې ټیک دی. ګورئ او یا په سفر باندې روانې نو نفل مونځ کې په سورلۍ باندې نو که سورلۍ هغه ګاډي هغه مخ هر طرف ته و نو ستا دا نفل مونځ ګوره کېږي ښه او فرض مونځ ته به راکوزېږي د سورلۍ نه هغه په سورلۍ باندې نه کېږي ښه هغې ته به راکوزېږي. اوس دا دویم حکم چې دی نو امت ته دی دا خو پیغمبر ته و. وحیث ما کنتم او چرته چې یی تاسو فولو نو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د دې خانه کعبې دې ته چې دی نو مخونه تاو کوي. دا خبره الله تعالی بار بار ولیکي دا خو په لږ ساعت کې چې دی نو دا د 3 ځله چې دی نو دا دی راغی. وحیث ومن حیث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. دا تکرار دی دا چې یو ځل ویلو جو خبره پوره وکنه نو هغې جواب دا دی چې په دې کې تاکید دی که نه کله یو خبره ډېره اهمه یو نو سړی چې دی نو 2-3 پیره وکړي هلکه دا خبره ډېره اهمه ده. او حدیث کې مرازي نبی علیہ السلام به چې یو خبره اهمه وه نو هغه به 3 ځله چې دی نو بار بار کوله د تاکید دپاره چې خلک به اعتراضات کوي خلک به چې دی نو ستاسو سره جګړه کوي خلک به شور جوړوي نو دا خبره زیاته اهمه ده نو تاسو دې ته چې دی نو کار ووایو دې ته توجه وکړو د تاکید دپاره. او چا پکې دا هم ویلي چې دا 2 ځله حکم چې دی نو نبي علیہ السلام ته دی او دا 3 ځله چې حکم دی دا ټوټل 15 ځله د شاته سره چې دی واخلي 15 ځله راغلی دی نو دا امت ته دی ښه.
او د انسان حالتونه هم چې دی نو هغه درې دي. یو حالت دا و چې د بیت المقدس نه قبله بدله شوه، خانه کعبه شوله. دویم چې دی نو انسان په حاضر کې، په کلي کې، په کور کې، دا یو حکم د دې دپاره چې په کور کې، په کلي کې نو هم به مخکې. دریم حکم د دې دپاره و چې په سفر کې، نو دا حکم دی د الله چې په سفر کې هم خانه کعبې ته مخکې، مسجد الحرم ته. او تفسیر ابن کثیر لیکلی د امام فخر الدین رازی دا غیر نقل کړلی چې اولنې حکم د هغه چا دپاره چې څوک په دې کعبه کې دن نه یو، نو هغه به د خانه کعبې ته مخکې یو. اولنې حکم د هغې چا دپاره دی. تاسو لیدلي په دې خانه کعبه کې کله خلک داسې ګول ودرېږي، داسې یو صف نه جوړوي. وری چې یو صف داسې جوړ کو وګدو، نو بیا اوس تا مخ رانغی دی خانه کعبې ته، نو هلته داسې ګول ودرېږي چې ټول دا مخ چې دی نو د خانه کعبې ته راتاو شي. نو دا اولنی حکم د هغه چا دپاره چې څوک په دې خانه کعبه کې دن نه یو. دویم حکم د هغه چا دپاره چې څوک په دې مکه کې ګوره، په مکه کې دا خانه کعبه ته نه ښکاري، نو دا به څه کوي د جومات ته بیا مخ کوي. خانه کعبه کې چې دن نه وي نو خانه کعبې ته به مخ کوي. چې څوک به مکه کې نو هغه به د مسجد الحرم ته مخ کوي. او دریم حکم د هغه چا دپاره دی چې باقي دنیا کې، په مکه کې نه په بهر دنیا کې، نو هغه به دې طرف ته مخ کوي، د دې مسجد الحرم دې طرف ته به مخ کوي. دا 3 ځله او 5 ځله دا د دې دپاره چې د تاکید وشو. خاجي دا اوس هغه علت ذکر کوي، لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې دپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې څه دلیل. ګوره که نبي علیه صلات وسلام خانه کعبې ته نه مخ کړی، نو بني اسرائیلو، یهودیانو، عیسایانو به تورات راوړی وی، او په تورات کې دا لیکلی شوي و چې آخرنی نبي به خانه کعبې ته مخ کوي، قبله به بدلی و، 18 میاشتې به بیت المقدس ته مونځ کوي، بیا به قبله چې دی نو بدلی و. نو که نبي علیه السلام نه وی تاو شوی، قبله نه و بدل کړي، نو هغه به تورات راوړی وی چې ته خو آخرنی پیغمبر نه یې. په تورات کې خدا لیکلی چې هغه قبله بدلی و. نو الله وایي دا قبله مې ځکه بدله کړله چې د خلکو دلیل پاتې نشي، ګوره حجت پاتې نشي، اعتراض پاتې نشي. دویم د مشرکانو دلیل چې دی نو هغه پاتې نشي. مشرکانو به ویله دا پیغمبر ځان ته وایي چې زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم او په دین باندې یم، نو دا خو چې مدینې ته لاړو دا خو د ابراهیم علیه السلام کعبې ته چې دی نو نه مخ کوي. نو هغوی هم اعتراض کولو، د هغوی اعتراض هم چې دی نو ختم شو. نو دا هغه علتو او مخکې مون په اول سر کې ویلو چې 5 جوابونه به کېږي، په هغې کې یو جواب دا و. اولنی جواب دا و چې څنګه مې کعبه قبله بدله کړه، داسې مې امت بدل کو. دویم جواب دا و چې مونږ معلوم کو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي، نا قبله مې ځکه بدل کړه. دریم جواب دا و چې دا د نبی علیه صلات وسلام چې دی نو خوښه وه. او دا اوس څلورم جواب هغه دا و چې ولله المشرق والمغرب، د الله دپاره مشرق دی او مغرب دی. او دا 5م جواب دا دی چې الله یکون للناس علیکم حجه، چې په خلکو باندې څه دلیل چې دی نو پاتې نشي. حجت دلیل ته وایي، او هغې دلیل ته وایي چې د جګړمار جګړه چې دی نو ختمه یو مضبوط دلیل دی. الا الذین، مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي، منهم د دیو نه، دیو به اعتراض کوي ظالمانو. اوس خو جګړه په دې باندې ختمي په دلیل باندې که نه، خو چې په چا کې عنادي ضدي نو هغه بیا مې اعتراض کوي. لکه مشرکانو بیا مې اعتراض وکړو چې د اوسه پورې چې دی نو زموږ نه خفه وو، نو هغې قبلې ته مونځ کولو. اوس چې مونږ ته خانه کعبې ته رامخ کو، کیدای شي زموږ دا دین اوس ومني. مونږ چې په کوم طریقه باندې یو، کیدای شي په دې باندې اوس راضي شي او خوشحاله شي. نو ظالمان په دلیل باندې نه کېږي. ګوره چې په چا کې عنادي بغضي، نو هغه حق ته ګوره نه راځي،
هغه په دلیل هم چې دین ستا نه مني. ابو جهل په مکه کې و، دا قرآن بیانېدو، پیغمبر هم و، او چې ابو جهل سمې لارې ته رانغی، عناد و پکې که نه، دشمني و پکې که نه. چې په چا کې دشمني و عناد، قرآن خو هغې ته هدایت نه کوي. د دې علاج دا دی چې دا به دا عناد او دشمني پرېږدي، نو بیا به ورته هدایت چې دی نو وشي. فلا تخشوهم، نو مه یېرېږئ د دیو نه، واخشوني ویېرېږئ زما نه. د ظالمانو نه مه یېرېږئ، ځکه هغوی به اعتراضات چې دی نو کوي، جګړه به جوړوي، شر به چې دی نو هغه به کوي. خو الله وایي د دیو په دې اعتراضاتو کې مه راځئ، زما نه چې دی نو ویېرېږئ. د دشمن یره څه ده؟ د دشمن یره دا دی سړی حق پرېږدي او په حق باندې چې دی نو عمل کول پرېږدي، دا د دشمن یره ده. هلکه دا حق ځکه نه بیانومه، یاره خلک به راپاسي او جګړه به راسه وکړي او د کلي نه به مې وکاږي. نو الله وایي چې د دې خلکو نه مه یېرېږه. خلک به اعتراضات کوي، خلک به جګړې کوي، نو ته د دیو نه مه یېرېږه. د الله عظمت چې د چا په زړه کې پروت وي، نو هغه به صرف د الله نه چې دی نو یېرېږي، د مخلوق نه به نه یېرېږي. هغه اوس بله خبره ده چې یو سړی تا وژني او ټوپک یې راباندې ایښودی دی، نو هغه کې بیا شریعت اجازت ورکوي. خو چې اوس دغه ټوپک هم نشته او عامې صرف خبرې دي، هسې چې دی نو دباویږي ته، نو په دې دباو کې چې دی نو مه راځئ. چې سړی حق پرېږدي او په حق باندې چې دی نو عمل کول پرېږدي. تاسو ته ما ویلو چې د دین په هره خبره باندې د خلکو اعتراض دی، د دین په هره خبره باندې اعتراض دی، خو د هغې صحیح جواب به ورکوي. ښه، د خلکو په اعتراض کې به نه راځي. ګوره د بخاري حدیث دی چې د بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح د نبی علیہ السلام سره 9 کالو په عمر کې شوی. صحیح حدیث دی او هغه پخپله م ویو چې زما عمر 9 کاله و. اوس بعضې د دې مسلمانانو کې دي ځان ته سکالران ویو او په دې حدیث باندې سترګې پټوي، دا حدیث نه مني او دشمن اعتراض کوي که نه، بېدینه اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر و چې دې د 9 کالو د جنۍ سره نکاح کولو. نو دا خلک هم په دغه اعتراض کې راغلی دی، دباو شو دي، یېرېدل دي. نو هغوی ویو چې نه، د بی بی عایشې عمر چې دی نو هغه 18 کاله و. په حدیث باندې سترګې پټوي. نو ته چې ځان ته دومره قابل وې او دومره سکالر وې، نو ته په دې سترګې ولې پټې؟ خو د دې اعتراض جواب وکړه که نه، د دې خو لس جوابونه کیدی شي. چې دا نکاح نبی علیہ السلام د دې دپاره کوو چې د نبی علیہ السلام په کور کې خو مشرې زنانه هم وې، خدیجه رضی الله تعالی عنها هم وه، خو مشره زنانه دومره دین نشي زده کولی، څومره چې ماشوم یې زده کوي او د چا ذهن چې کچی و هغې چې څومره یې زده کوي. دا خو د تعلیم دپاره و، تعلیم و چې زمانه دا علم چې دی نو زده کړي او بیا یې امت ته چې دی نو هغه منتقل کړي. مشره زنانه خو دومره نشي زده کولی، څومره چې کشره زنانه چې دی نو علم یې زده کولی شي. او که نبی علیہ السلام د نکاح نه بغیر چې دی نو یوه زنانه راوستلی او دین یې ورته ښودلی، نو دومره چې دی نو څوک پردۍ زنانه ته چې دی نو دومره تعلیم نشي ورکولی، څومره چې خپلې زنانه ته چې دی نو هغه تعلیم چې دی نو ورکولی شي. نو تاسو ته ما وویله چې د خلکو په اعتراضاتو کې خلک راشي، نو بیا خلک څه کوي؟ د هغه مسلې جواب نه کوي، نو د هغې له چې دی نو بیا نور جوابونه چې دی نو ګوري. د دې جواب چې دی نو صحیح ورکوه. نبی علیہ السلام کور نه و، دا مدرسه وه. په نبی علیہ السلام باندې سره خواهشاتو غلبه نه وه چې دلته چې دی نو دا اوس ماشوم چې دی نو کم سبق وایي هغه ورته څومره یادي، بوډاوالي پورې ورته چې دی نو یادي، ذهن یې کچی و. او چې سړی عمر ډېر وشي چې هغه بیا هغه تعلیم او سبق دومره نشي یادولی. نو فلا تخشوهم، نو مه یېرېږئ د دیو نه، یعنې په حکم منلو کې. واخشوني، زما نه ویېرېږئ، زما حکم چې دی نو ومنئ. ولیتم نعمتي علیکم، او دې دپاره زه پوره کړم نعمتونه خپل. د دې څه مقصد؟ مقصد یې دا دی زجاج ویل دي.
چې الله تعالی غوره قبله چې تاسو الله تعالی غوره قبله ته چې دنو رهنمایي وکړه او د بیت المقدس نه کعبه چې دنو هغه غوره ده غوره ښا د بیت المقدس نه کعبه غوره ده او دا وسنی يهوديان نه دا وای زمونږ د کور ته او د قبله ته چې دنو بیت المقدس ویلې شوی دی او استاد دې ته صرف کعبه وایو نو بیت المقدس مطلب دا دی چې کور پاک کورو او استاد دې ته غوښ نه ویلې شوی زمونږ دا چې دنو غوره ده نو دا غي جواب دا دی چې زمونږ دې ته حرم ویلې شوی دی حرمو الله تعالی په هر څه چې دنو حرام کړلی هر څه په کې حرام کړلی الله او بل په کې دا ده چې پد تاسو په دې قبله نه په بیت المقدس باندې په دې خو د وسه پوری چړایان شو د کافر پر اغل وران کړي رسو زله بخت نصر د دې یو خخت روغه نه وپریخي ټایټس چې دنو هغه راغله او هغه چې دنو وران کړي ده او بیا چې دنو جوړ شوی دی او زمون دا کور نه خانه کعبه دا الله تعالی د کافر د مسلط نه محفوظ ساتل وسه پوری په دې باندې کافر چړای نه کړي خان ابراها چې راتلو د هغې سره څه وکړله البته مسلمانانو کړلي جګړې پکې کړلي خو کافر له الله تعالی دا وس نه دی ورکړی چې په کعبه باندې ورشي چړایي وکړي نو دا غوره قبله ده ښه الله تعالی خپل نعمت پوره کو په تاسو باندې چې غوره قبلې ته ستاسو رهنمایي وکړله ولعلکم تهتدون او د دې لپاره تاسو سم لار بیا مومئ تاسو په هدایت باندې شئ نو معلومه دا شو چې کعبه نه ده دا سبب د هدایت دی وره دا د هدایت کور دی وره یو هدایت دا دی چې ته کعبه ته مخکې دویم هدایت دا دی چې ته په مانځه کې اهدنا الصراط المستقیم وای او دریم هدایت دا دی چې ته حج لاړ شي عمره لاړ شي نو پای کې درته هدایت وشي په بل قبله کې وره هدایت نشته هدایت صرف په خانه کعبه کې دی او د هدایت کور دی بس دې پوری ولکل وجهه او دا پار د هر چا وجهه یو طرف ته و مولیها چاغي ته مخ اړون کې ده پس تبقوا الخيرات نو مخکیواله وکي نیکو طرف ته وړاندې شي نیکو ته اينما تکونو چرته چې تاسو یاتی بكم الله جميعا رب ول تاسو الله تعالی ټول ان قیامت پورز ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت لرونکی دی ومن حيث خرجت او د کم زینه چې وزیتا په ولین واړه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام وانه او یقینا دا کعبه او دا قبله للحق حق دا من ربک دا طرفستانا وما الله ند الله تعالی بغافل ان خبر عما دا عملون تعملون چې تاسو کویو تاسو کوم عمل کوي د قبله ته مخ کوي نو الله بداغي اجر درکې الله داغي نه غافل نه دی ومن حيث خرجت او د کم زینه چې وزیتا پولینو واړه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام یعنی په سفر کې چې دینو خانه کعبه ته مخ کوا مسجد الحرام ته مخ کوا وحيث ما کنتم او چرته چې تاسو امت ته خطاب ده چرته چې تاسو په ولون واړه وي وجوهکم مخنخ خپل شطره په طرف د خانه کعبه لئلا د دې د پاره یکون للناس علیکم حجه چې نشي د خلکو په تاسو باندې دلیل پاتې نشي حجت پاتې نشي د يهودو د مشرکینو الا الذين مگر کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دیونا بالعناد یعنی عناد کوي فلا تخشوهم نو مې ریږي دا غوینا وښونی وې ریږي زمانہ په حکم منلو کې وليتم نعمتي او د دې لپاره چې ز پوره کم نعمتونه خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او د دې لپاره تاسو سملار بیا مومئ تاسو په هدایت باندې شئ